یو کس وی چې د شپې نوکونه واړه کول مکروه دي. بله دا چې کله نوکونه ویښته واړه کې او بیا یې ګزاري، نو د ګزارو نه مخکې بسم الله وی چې شیطان یې روانلي. جواب د دې مسلې دا زموږ په دې علاقو کې د دې نوکونو او د ویښتو په باره کې هغه ډېر خزعبلات چلېږي راچلېږي، یعنې هغه صحیح دین صحیح علم نه زموږ نه پاتې دی او په دې قصو کې پراته وي. نوک سره به څه کوې، ویښتو سره به څه کوو، او سترګې رپېدو سره به څه کوو، ځای جارو کولو سره به څه کوو، یعنې زموږ ټول کم دغې سره دی. قبلې تخفیه غځولو شي، داسې نورې مسلې. بارک الله فیک. موږ دې مسلو کې پراته یو. صحیح د سړي سره د دین سوچ یي، خو الاهم فالاهم د اهمو مسلو نه شروع عقیدې نه شروع کړي. زموږ عقیده څنګه ده، زموږ منځونه په کومه طریقه دي، زموږ زکاتونه څنګه دي، زموږ روجې څنګه دي، زموږ نور عبادات څنګه دي، زموږ راشه درشه، زموږ کوم خادیانې، زموږ رواجونه رسمونه. خو نوک کته او نوک بره، نوک کته او نوک بره، دا بې دلیله خبره ده چې د شپې نوکونه پرې کول حرام دي. حکمت څه دی؟ ګوره د شریعت په هر کار کې حکمت وي. د الله رب العزت خبرې بیا پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې، دا د حکمت نه خالي خبرې نه دي، د حکمت نه خالي خبرې نه دي. نو د شپې نوکونه واړه کول حرام دي. یعنې زما ذهن ته خو دې کې څه نه راځي که تاسو ته پکې څه یاد که کتاب البطن کې هم څه لیدلي، خېټې په دې کتاب کې هم څه راته یاد دي، نو موږ پې هم پوه کړئ چې د دې باره کې خو څه دلیل شتي. نو داسې بې دلیله خبرې دي. بعض وایي دا نوکونه چې واړه کړي او دا دې وغورځول کور کې، د دې د لاسه نیستي راځي، نیستي غریبي، دا خو په تقدیر کې الله لیکلي دي. د دې د نوکونو ګزارلو سره څه کار دی؟ دلته دا ورور وایي چې ګزاري نو بسم الله به وایي چې شیطان یې راوچت نه کړي، دا هم بې دلیله خبره ده. دا هم بې دلیله خبره ده چې لازم به تدریب پرې بسم الله وایي، ځکه چې به یې شیطان راوچتوي. دغه شان بعض خلک وایي چې لازم به یې خښې، نوکونه او ویښته به لازم خښې. د دې په دې خښولو کې یو حدیث راغلی ده، خو انتهایي کمزوری روایت دی سندن. نو دا ته ډرام ته هم ګزارلی شي، دا ته ډیران ته هم ګزارلی شي، دا ته خښولی هم شي. خصوصا په هغه وخت کې چې یو سړی په داسې ځایونو کې اوسېږي چې هلته د جادو کوډې منترې عامې او دی یېرېږي چې کیدای شي څوک یې راوالي او په جادو کې یا په څه کې استعمال کړي او دی یې خښ کړي، نه هېڅ خبره نه ده. خو شریعت تا ته دا نه دي ویلي چې خښول یې لازم دي. دلته کې دی خښوي، نو هغه د دې د لاسه دی خښوي چې یاره د دې خبیثانو د غلطو عقیدو د کوډګرو منترو والا او د نجومیانو په لاس ونه لګي. صحیح ده، هېڅ خبره خښې کړه، خو خښول یې لازم نه دي. دا ته کډر ته هم ګزارلی شي. او دغه شان بعض خلک وایي موږ وسیږو، بعض وایي موږ ډیران ته وزار کړو، هېڅ خبره نه دي. دومره غټه مسله ته یې مه جوړوئ. او څنګه چې دې ورور وایي چې بعض وایي او زنانه خصوصا وایي دا د زنانو مسلې دي، وایي د ماښام نه بعد چې ځای جارو کې نو دې سره نیستي راځي. دا هم پته وي چې کوم ځای نه دوی اورېدلی ده. خو یو خبره ما تجربه کړې ده، کومه خبره چې په عوامو کې مشهوره ده هسې نه مشهوره، چېرته یا خو کمزوري علم والا مولوي صاحب بیان کړې ده او یا چېرته امیر صاحب بیان کړې ده چې تبلیغ کې 2-3 ګشته لګولي دي. هسې عوام د ځان نه ګورې یو مسله نه مشهوروي، خو یو یې واوري هغه بیا بل ته بیانوي، بلې بل ته بیانوي، بلې بل ته بیانوي، نو هغه مسله دې څه شي مشهوره شي. ما به بعضې خبرې د عوامو نه اورېدې، مخکینۍ خبره ده. نو داسې سوچ به مې کوو په اوله کې سړی چې کله د علم ته نوی نه وروځي، سړي خو مطالعه دومره نه وي، نه ډېرو علماو سره داسې ناسته شي. نو ما به سوچ کوو چې یار د عوام د بعض خبرې څنګه کوي، دا اوس دوی د کوم ځای نه راویستي. وروسته ورو ما پکې هغه بعض مسلې د مولیانو په کتابونو کې ولیدې راغلې وې، ما په خپله ولیدې چې هغه ډکه وسله په کتاب کې موجود ده. نو بیا ما ته د دې خبرې احساس وشو چې عوامو کې چې یو خبره مشهوره وي هسې نه وي، چا نه اورېدلي دي، او د داسې چا نه اورېدلي دي چې په هغه باندې په ظاهره کې د علم او د دیندارۍ جامه پرته ده. ځکه چې دا چا مسله کوم څوک نه اوري که نه، چې هر سړی په لاره تېرېږي زه خبرې اورم، نه، لازم هغه سړی ځان یې داسې کړی دی چې خلک ترې متاثره کېږي. هغه یو ګډه وډه خبره کړې ده، خلک یې بیانوي. نو دا خبرې چې د شپې ځای جارو کول او نوکونه واړه کول، نورې سشتې پکې تاسو ته یاد دي؟ ډېرې داسې خبرې چې هسې فالتو دي، کنه تاسو ته الله ساتلی، تاسو ته هېڅ هم نه دي یاد.
کوشش دا کوي چې دا قسمه خبرې خصوصا دې زنانو ته وښایي کورونو کې تاسې پالتو خبرې دې وایه هغه خبر پسې ځه چې هغه د دلیل په رڼا کې شوي او دلیل د دې خبرو نه ځان ساتل پکار او تعجب به دې وکړي چې دا زنانه چې دا مسلې بیانوي وایي نوکونه به نه غورځوي نه ایستي راځي او ماښام به ځای نه جارو کوي دا ګوره فرضي لمونځونو کې یو هم نه کوي یو لمونځ به نه کوي ښه یو او چې کش د جارو واوري د ماښام مازدیګر نه بعد د کټ نه به راودانګي تبعیره باندې راولي او نیستي راولي او کېدې دا شي سبحان الله یو خبر به کېدي چې تاسو نوټ کړي مي شیطان هغه دینداري سړي ته ډېره ښایسته کوي چې کومه دینداري یي نه او هغه دینداري سړي ته ډېره ګرانوي چې کومه دینداري یي او دینداري ورته ویلی کېږي لکه اوس ته یو سړي ته لمانځه نه بعد دا دغه وایه دا اذکار الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر سبحان الله دا به ورته سم ګران کړي بیا ورته د لمانځه نه بعد په تندي لاس ږدي یا قوي وایه دا به ورته څه آسان کړي دغه سړی دا یا قوي چې کوي ځکه ده ته لږ صبر وکړه دا استغفر الله اوس ووایه درې پیرې اللهم انت السلام ووایه دا اذکار لږ ووایه یاره زموږ ځان له کارونه دي او دغه سوال دا دی چې دا خو دواړو ته عبادت دی وایي یعنې دی خو لا خبر نه دی چې دا یا قوي ویل عبادت نه دی ځکه چې بدعت دی ته خو خبر نه دی که نه نو دی دې ته هم عبادت وایي دغې ته هم وایي دا یو ورته ولې اسان دی او دا بل ورته ولې ګران دی شیطان ورته ښایسته کړی ځکه چې بدعت شیطان خو غواړي چې دی په داسې کار کې پرېوځي چې دی ورته عبادت وایي او هغه عبادت نه وي دی محنت وکړي او قیامت کې په آخرت کې د هغه کسانو په صف کې راشي وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه بس خلک به په آخرت کې هغه چې عمل به یې کړی او ځان به یې ستړی کړی نو شیطان دا غواړي چې ما ورته هم دې خلکو کې راشو چې محنت یې وکړو او ځان پالتو ستړی کړو په آخرت کې هېڅ هم نه بلکې الټه عذابونه نو الله دې موږ د داسې حالاتو نه لرې ساتي